صفات اوس اجمال نه بعد تفصیل کوي تفصیل کې داسې وایي القسم الاول فی المنطق القسم الاول مبتدا ده فی المنطق کې خبر ده قسم اول په منطق کې ده دې څه معنا قسم اول په منطق کې ده دا معنا چې قسم اول دا حصه د کتاب ده د کتاب الفاظ معنو ته وایي یا دواړو ته وایي او منطق علم ده علم مسلو ته وایي یا تطبیقاتو ته وایي یا ملکې ته وایي اوس دا څه معنا ده القسم الاول الفاظ د قسم اول چې دال دي په معنا یا معنا د قسم اول چې الفاظ سره تعبیر وکړي فل منطق کې دا په مسایل منطقي وکړي نو مسایل منطقي دا ظرف ده القسم اول مظروف ده یعنی د قسم اول الفاظ معنی فل منطق دا په مسایل منطقي وکړي اوس سوال دا ده لکه ظرف او مظروف کې مناسبت پکاري د منطق مسایل دی علم ده قسم اول الفاظ دي یا معنی دي چې الفاظ یې تعبیر دي دا خو ظرف او مظروف کې مناسبت نشته منطق خو مسلې دي جواب دا چې الفاظ او معنی په اعتبار د تعویل سره مسلې دي ځکه الفاظ او معنی خو بیا دال په مسلو دي مسله خو معنی ته وایي من حیثیه چې په ذهن کې پرته وي نو الفاظ ته په معنی دالي یا معنا چې الفاظ تعبیر کې دا راځي دي معنو ته مسائل ته مسائل خو معنو ته وایي من حیثیه چې په ظرف کې ذهن کې پرتی من حیثیه په دې اعتبار چې دا مسلې دي بس هم معنا ده نو قسم اول الفاظو چې په معنا دالو یا معناو چې الفاظ تعبیر خدای معالن مسلې دي معال مسلو ته ده که مسلې معنا ته وایي چې په من حیثیه دي ذهن کې فل منطق کې دا په منطق مسایلو کې دي دا سوال ده چې لکه دا خو ظرف ته ظرف یا مکان یا زماني منطق خو نه زمان ده نه مکان جواب دی چې دا ظرف مجازي ده ظرف حقیقي غونډه ده لکه حقیقي ظرف که نه زمانه مکان او مشتمل په مظروف دا ظرف مجازي ده دا منطق عام ده دا قسم اول تعذیب چې دا خاص ده دا ظرفیت ته عام ده لپاره خاص دا مشابه ده ظرف حقیقي سره لکه ظرف حقیقي په مظروف مشتمل دي داسې عام په خاص مشتمل دي منطق خو عام ده د کتاب کې دا نورو کې ده دا عام ده قسم اول خو دې کتاب ده دا خاص ده نو دا ظرفیت ته عام شل لپاره ده خاص ظرف مجازي چونکې دا ظرف مجازي څه نو هغه فی کلمه چې وضع و ظرف حقیقي پره دا یې مستعاره کړه لپاره د ظرف مجازي ظرف کې فی استعمال کړه مقدمتون اوس دا قسم اول کې منطق ته دې کې یوه مقدمه ذکر کړي او مقصد ذکر کړي یوه مقدمه ده اوس تاسو مخکې ویلو میقات وغیره چې مقدمة العلم مقدمة الکتاب دلته دا چې کومه مقدمه ذکر کوي دې کې منطق تعریف هم کوي منطق موضوع هم بیانوي منطق غرض هم بیانوي دا ټولې کیسې کوي تعریف موضوع غرض نو دا مقصد پر موقوف علی ده خو په معنا د وجه ده په وجه ده یعنې چې تعریف وکړې نو تا ته شروع جایزه ده دلته دا چې کومه مقدمه بیانوي خو دا خبرې کوي که نه چې منطق تعریف کوي موضوع یې بیانوي غرض یې بیانوي نو دا مقدمه ده په معنا د وجه ده په وجه ده څه معنا دا موقوف علی ده وجودن یعنی چې تعریف موضوع غرض وکړي نو شروع جایزه ده ځکه چې تعریف موضوع غرض وکړي په جهالت ختم شه مجهوله نه ده شروع په مجهول کې نه ده نو بس شروع جایزه ده موضوع دې بیان کړه غرض دې بیان کړه کمال حاصل شه شروع ته جایزه شوه خو داسې نه ده چې لولا لم تنا چې که دا تعریف موضوع غرض دی لم تنا بیا به شروع جایزه نه شروع خو بیا جایزه ده څنګه جایزه ده ته موضوع غرض وغیره مه بیانوه تعریف یې مه کوه خالی تصور وکړه د فن بیا خو شروع جایزه ده ها
خو چې تعریف موضوع غرض وکړي نو بیا شروع جایزه شوه ځکه تعریف سره جهالت ختم شو چې موضوع غرض دې پته ولګوله نو کمال راغی نو شروع ټیک شوه خو په نفي د دې سره شروع نه نفي کېږي ته د فن تصور وکړه بې وجهې ما تعریف د موضوع غرض سره مه وایه نفس تصور د فن وکړه تعریف یې مه کوه بیا هم شروع جایزه ده ځکه بیا خو مجهول کې شروع نه ده که نه ولې چې تا تصور وکړه په جهالت ختم اوس په دې مقدمې کې دا بیانوي دا خبره چې دا علم تقسیم کې تصور تضیق ته یوه او تصور تضیق تقسیموي بدیع نظري ته دوه بیا نظري تعریف کې چې محاصل به نظري درې بیا نظر تعریف کې چې نظر ترتیب د امور معلومات وایي چې امور معلومات ته ترتیب ورکړي مفرداتو ته د بدین تعریف جوړ کړي یا امور معلومات ته ترتیب ورکړي یعنی قضایاو ته یا باندې قیاس جوړ کړي د بدې سره ته مجهول حاصل کړي تعریف سره به تصور حاصله دلیل سره به تصدیق حاصله نو نظري موقوف ته په نظر ترتیب د امور معلومات وایي او امور معلومات مفرداتو ته وایي جنس فصل قضایاو ته وایي قیاس نو بس دا نظر فکر ده چې ته تعریف وکړې یا دلیل وایي دا امور معلوماتو ته ترتیب ورکړه لتحصیل المجهول تا تصور د ماهیت حاصل کړ او تصدیق یې حاصل کړ په مسلې دا نظر نو نظري موقوف ته په نظر ترتیب ته وایي دا درې نو یوه دا چې علم منقسم تصور تضیق ته دویمه دا چې تصور تضیق منقسم ده بدیع نظري ته درېیمه دا چې نظري موقوف ته په نظر څلورمه دا چې نظري عبارت ته ترتیب د امور معلومونه پنځمه دا چې هر ترتیب نه صحیح بعضې صحیح بعضې غلط ومن ثم ترى الآراء متناقضة دې وجې ګوره رایو کې فکرونو کې تناقض ده نتیجو کې تناقض ده اکار ترتیب ټیک پیدا هو تناقض نه و حالانکه ترتیبونو کې تناقض نتیجو کې تناقض یو ترتیب وایي العالم متغیر کل متغیر حادث بل ترتیب وایي علم مستغنی عن المعاصر هر مستغنی قدیم یعنی ترتیبونو کې تناقض ده نتیجو کې تناقض ده ځکه یو نتیجه راځي عالم حادث ده بل نتیجه راځي عالم قدیم ده پته ولګېده چې هر ترتیب نه ده صحیح وإلا لما تناقضت الآراء بیا به افکارو کې تناقض نه و یعنی ترتیباتو تعریفاتو دلایلو کې به تناقض نه و انو په نتیجو کې تناقض و تعریفاتو نه دا پنځه شپږمه ده چې ترتیب اصلاح په طبیعت انساني نه کېږي طبیعت انساني مزاج انساني نه ده کافي لپاره د تمیز صحیح حالت نه چې ته صحیح ترتیب غلط طرف جدا جدا کړي دې پر انساني طبیعت نه ده کافي دلیل یې دا ده ومن ثم ترى الآراء متناقضة ځکه رایو کې تناقض ده او که دا طبیعت انساني کافي ویه بیا خو دا رای افکار دو کې به تناقض بیا نه و که نه ځکه طبیعت انساني به کافي و تا طبیعت ته ما طبیعت ته بل طبیعت ته بیا به کافي و چې دا کافي بس بیا کیسه خلاصه ده بیا به تناقض نه و ترتیباتو کې پته ولګېده چې ترتیباتو کې خو تناقض ده نو معلومه شوه چې دا ترتیب طبیعي نه ده یعنی ترتیب صحت طبع نشي معلومولی طبیعت انسانی که طبیعت انسانی معلومولی صحت غلط ترتیب بیا به ترتیباتو کې تناقض نه و لہذا یو قانون ته ضرورت شو هو المنطق قانون ته ضرورت شو دا منطق ده مقدمه کې چونکې مخکې خبرې کړې وې دا پرېږده اوس العلم ان کان اذانا لنسبت فتصدیق ویلا فتصور دا مقدمه کې نه بعد دا مقدمه ذکر کوي مقدمه کې دا خبرې کوي چې تعریف موضوع غرض هم بیانوي نورې زیاتې خبرې پکې کوي زیاتې خبرې دا کوي چې منطق ته حاجت ثابتوي چې منطق ته موږ محتاج یو منطق ته حاجت دا په پنځو شپږو مقدمو موقوف ده هغه مقدمات دا وایي او چې حاجت منطق ته ثابت دی
دا موقوف ده په پنځو شپږو مقدمو. منطق ته حاجت ولې ثابت دی؟ منطق ته حاجت ثابت دی ولې؟ ځکه منطق ته مونږ حاجت شته که نه په واقع کې، ځکه حاجت ته ثابت دی. چې کله حاجت ته ثابت کړه منطق ته، اوس تاریخ موضوع غرض ټیک شو. ځکه وشي ته ستا حاجتي بیا تعریف کوای شي، وشي ته تا حاجتي غرض یې بیانوای شي، وشي ته تا حاجتي موضوع یې بیانوای شي. ځکه دا تاریخ موضوع غرض چې دا مقدمه ده، دا بیانوي خو پس یې بیانوي. چې اول منطق ته حاجت ثابت دی، چې حاجت تیری به تاریخ موضوع غرض کوي، چې حاجت تیری به چیز تاریخ موضوع غرض باندې. ځکه دا ولن دلته حاجت ثابت دی. حاجت مولوی ده په یو شپږو مقدمو. شپږو مقدمو کې یوه مقدمه دا ده چې علم منقسم د تصور تصدیق ته. څنګه وایي؟ العلم ان کان اذعانا للنسبة فتصدیق والا فتصور. علم که اذعان اعتقاد و په نسبت باندې چې دا جزء قضیه ده په رای د مشهورینو، فتصدیق دا تصدیق ته. یعنې تا ذهن کې قضیه وه، قضیه کې نسبت پروت ده، زید القایم. دا ذهن کې تا قضیه راغله من حیثیه کې، یعنې په دې اعتبار چې دا قضیه ده، نور اعتبار نشته پکې. من حیثیه په دې اعتبار چې دا قضیه ده، بس دا زید القیمون تا ذهن کې راغله قضیه. بیا دا قیام کې راغله، یعنې عقل ور خیال شو. چې عقل ور خیال شو نو درې صورته قیام کې راغله: صورت موضوع، صورت محمود، صورت نسبت. چې کله دا راغله قیام کې، اوس ایزان پیدا شو، کتا سره دلیل وو. چې عقل پورې نه قایم شوی نو تا ور خیال نه ده، چې ور خیال دې نه ده، نو به څه شي ایزان پیدا کېږي؟ بیا خو ایزان نه پیدا کېږي چې تا ور خیال نه. خو من حیثیه کې به قضیه وي. بیا دې چې ور خیال شو دا دریو صورتونو ته قیام کې راغله. قیام نه بعد ایزان پیدا شو، که دلیل و تا سره. چې قیام کې نه راغلی ایزان نه پیدا کېږي. ځکه چې قیام کې نه راغلی نو تا ور خیال نه ده، بیا نو ایزان څنګه پیدا کړي؟ نو چې قیام کې راغلی درې واړه ور خیال دې شو، اوس تا سره دلیل و په دې قضیې باندې من حیثیه کې، ځکه بره قیام کې ایزان پیدا شو. باور په دې خبرې باندې چې دا قضیه کومه ده من حیثیه کې، دا مطابق للواقع ده. فتصدیق دا ایزان تصدیق ده، صرف دا ایزان. او دا علم ده په معنا د حالت ادراکي. حالت ادراکي نور ده کنه، دا یو نور ده د ایزان باور چې تا عقل کې پیدا شو، دا باور بل دا نور ده. دا ایزان تصدیق ته صرف دا من حیثیه کې چې قضیه ده، دا متعلق تصدیق ده، دا تصدیق دغه سره ده. دا قیام کې چې دا درې صورت راغله دا شرط دی لپاره د وجود ایزان. هسې خو ایزان نه پیدا کېږي، تا ور خیال شوی نه. چې ور خیال دې شو دا درې صورته مبتدا خبر نسبت قیام کې راغله، اوس ایزان پیدا شو. نو دا ور خیال دې شو، خیال نه بعد ایزان پیدا شو. ځکه خیال نه بعد بیا تا سره دلیل وي، بیا به ایزان پیدا کېږي. یا به دلیل نه وي بیا به ایزان نه پیدا کېږي. اوس تا سره دلیل و د قیام د زید د قضیې باندې، نو بس بله ایزان پیدا شو. دغه ایزان تصدیق ده. دا قضیه په قیام کې چې واخلې درې، دا شرط لپاره د وجود ایزان. دا قضیه من حیثیه کې چې واخلې دا متعلق تصدیق. تصدیق ایزان خو په دې قضیې باندې ده چې دا قضیې باندې ما ایزانه باور ده چې دا مطابق للواقع ده. امکان ایزان دا علم ایزان اعتقاد لنسبت په نسبت باندې فتصدیق دا تصدیق ده. والا فتصور اکه ایزان نو بیا دا تصور ده. اوس ایزان خالی نه وي، بیا دا ټول تصور ده. اوس څنګه تصور ده که ایزان نه وي؟ یعنې مفرداتو صورتونه وي، ایزان نشته، بس دا تصور ده. مرکباتو ناقصو صورتونه وي، ایزان نشته، ځکه ایزان خو په قضیې راځي که نه. تا ذهن کې مفردات راغلي دي من حیثیه کې، بله ایزان نه پیدا کېږي. ټیک ته دا صورتونه من حیثیه کې بیا قیام کې راغله، خو ایزان نه پیدا کېږي. ځکه ایزان خو په قضیې باندې چې دا مطابق للواقع ده. مفرداتو باندې خو ایزان نه، مرکبات ناقصو باندې ایزان نه، مرکبات توصیفیو باندې ایزان نه، انشا باندې ایزان نه، قضیې باندې چې ایزان ضروري نه ده. کله قضیه ذهن کې ایزان نه، شک سړي دا تصور. دا مفرداتو صورتونه من حیثیه نه قیام ته راغلي، ایزان نشو پیدا. مرکباتو ناقصو صورتونه من حیثیه نه قیام ته راغلي، قیام کې ایزان نشو پیدا. مرکبی انشایی من حیثیه نه قیام ته راغلي، قیام کې ایزان نشو پیدا.
ځکه ځان خو باور یې په دې چې قضیه مطابق دې واقع ده انشا خو نه یې کنه یا قضیه رااله زید القیامت خو تا سره دلیل نه و چې زید لاړ ده شک کیسه وای ولاړ ده کنه د پته نه لګي بیا دا زید القیامت مې نشه نه قیام ته لاړ مبتدا خبر نسبت ځان نشه پیدا چې که تا سره دلیل نه و یا تا لیدلی نه و شک ته پیدا شو قیام کې فتصور دا ټول تصور ده یا خو قضیه وه قیام کې شک پیدا شو یا وهم پیدا شو دا یو حالت ادراکي د نور ده خو شک درجې کې ده یا وهم درجې کې ده شک خو نور خو یي خو دواړه ادراک برابر دي وهم هم نوري مرجوح نوري نقیض وال نوري راجح دا تصور سازی ده دا شک او وهم دا مفردات صورتونه من حیثیت قیام ته تللي وو مرکب نقیض صورت من حیثیت قیام ته تللی وو مرکب انشایي من حیثیت قیام ته تللی وو هلته قیام کې حالت ادراکي پیدا شو نور خو ځان نه ده ځکه ځان خو باور ته وایي په دې چې دا قضیه مطابق واقع ده دلته قضیه نشته مفردات صورتونه دي من حیثیت کې مرکب نقیض صورت ته انشا ده یا قضیه ده ټیک ده جمله خبریه ده خو تا سره دلیل نه و ځان باره نه پیدا کېږي هسې حالت ادراکي پیدا کېږي نور دې مفرداتو سره تعلقي مرکباتو ناقصو سره تعلقي انشا سره تعلقي من حیثیت کې قضیه سره تعلقي چې بره کې شک پیدا وي ځان نه پیدا فتصور دا تصور ساذج ده یعنې دا داسې تصور ده ساذج چې دا ځان نه خالي ده ځکه یې ده مقدمتن این کا نظام که علم باور و لنسبت په نسبت باندې هغه نسبت چې جز د قضیه ده په تصدیق دا تصدیق ده د ځان تصدیق ده وإلا فتصور که ځان نو دا تصور ساذج ده دا یوه کیسه دا یوه مقدمه منطق حاجت پر دا یوه مقدمه اوله مقدمه اوس څنګه دا منطق حاجت پر مقدمه ده یعنی که علم نه منقسم تصور تصدیق ده بیا خو منطق ته حاجت نشته ځکه منطق خو تصور تصدیق ذکر کوي چې علم اقسام وي اوس چې علم نه منقسم تصور تصدیق ده فما نفعل بالمنطق بیا منطق باندې موږ څه کوو ځکه منطق خو بس کې تصور تصدیق ده علم منقسم نه ده تصور تصدیق ده نو تصور تصدیق شته نه بیا چې شته نه بیا منطق ته موږ ضرورت هم نشته دا اوله مقدمه اوس پسې وایي ویقتسمان بالضروره الضرورت والاکتساب بنظر دا اوس هر یو دوه قسمه ده تصور دوه قسمه تصدیق دوه قسمه ویقتسمان هر یو حصه اخلي بضرورت بداعتن یقتسمان هر یو حصه اخلي تصور حصه اخلي تصدیق حصه اخلي بضروره بداعتن حصه اخلي دا دلیل ته ضرورت نشته چا نه حصه اخلي الضرورت د بداحت حصه والاکتساب بنظر الحصول بالنظر چې په نظر حاصل تعریف او دلیل سره دا دوه حصې اخلي هر یو ویقتسمان هر یو حصه اخلي بضرورت بداحتن یعنی دا تقسیم د تصور ته دي بدیهي نظري ته دا بدیهي ده دا اوس دلیل نه غواړي ځکه نحن نجد فی انفسنا موږ زړه کې ګورو وجداني خبره ده یعنی نجد فی القلب موږ زړه کې موجوده وو ونجد فی الدماغ دماغ کې موږ دا معلومه وو چې تصور موږ ذهن ته راشي بیا کله بدیهي کله نظري کله تعریف نه غواړي کله غواړي چې تصدیق موږ ذهن ته راشي کله دلیل غواړي کله نه غواړي ځکه یې ویله ویقتسمان بضروره هر یو حصه اخلي بضروره بداحتن دلیل باندې ته ضرورت نشته دا وجداني ده نجد فی انفسنا موږ زړونو کې دا خبره مندو کړه چې تصور کله بدیهي کله نظري تصدیق هم کله بدیهي کله نظري اخلي هر یو حصه بضروره بداحتن الضرورت والاکتساب بنظر چا حصه اخلي ضرورت والا اخلي بداحت والا چې تعریف ته محتاج نه دلیل ته ول اکتساب بنظر حصول په نظر سره دا نظری ده وملاحظ المعقول لتحصيل المجهول اوس د نظر تعریف کوي یو اکتساب بنظر ده حصول په نظر سره تصور په نظر حاصلېږي تصدیق په نظر حاصلېږي خو تصور چې په نظر حاصلېږي نه تعریف سره تصور حاصلېږي
د نظر دلیل معقولات ده لتحصیل المجهول لپاره تحصیل المجهولات ملاحظه لحاظ ده لحاظ د معلوماتو ده توجه د نفس ته معلوماتو ته چې نفس توجه معلوماتو ته وکړي څنګه توجه وکړي دوه توجه وکړي یو به معلوماتو ته توجه کوي دا به حاصل کړي زده به کړي دومه توجه ملاحظه دا ده چې دا ترتیب ورکړي دا معلوماتو ته ترتیب ورکړي هغې نه تعریف جوړ کړي جنس فصل دلیل ته نه جوړ کړي صغرا کبرا دا ملاحظه ده او ملاحظه المعقول دا ملاحظه د معقولاتو معلوماتو ده معقولات من معلومات کلیات چې معلومه مې کلی دي چې کلیات نه جزئیات دي نه ګرځي تعریف نه دلیل لکه اوس راځي سره کې جزئیات چې دي جزئیات نه تعریف جوړېږي نه دلیل کلیات نه به تعریف جوړه الدلیل نمرات المعقول هذه معقولات ده یعنی توجه د نفس ته په طرف ته معقولاتو معلومات کلیو ته چې کلی معقولات معنی کلیات اگر کلیات حاصل کې کلیات معلومات اول حاصل کې جمع کې دا معلومات دا کلیات بیا ترتیب ورکې او مجهول په حاصل کې دا نظر ده وملاحظ المعقول دا لحاظ معقولاتو ده معلوماتو ده کلیاتو ده لتحصیل المجهول دې لپاره چې مجهول حاصل کړي وقد يكون في الخطا دا خو نظر تعریف ته نو ګوره علم منقسم بدی نظری ته وا هر یو منقسم بدی نظری ته دوا اول علم منقسم تصور ته ذکر وا یا هر یو منقسم بدی نظری ته دوا النظری موقوف په نظر باندې النظر وايي ملاحظه المعقول لتحصيل المجهول دري وقد يكون في الخطا هذه النظر کې غلطیا راځي غلطیا نه لري کېږي په طبیعت انساني چې طبیعت یې لري کې دا غلطیا لهذا قانون ته ضرورت ده قانون به لري کوي وهو المنطق دا منطق ده وقد يكون في الخطا کله کله د نظر کې غلطیا راځي فقطی دی دا قانوني حاجت پیښ یو قانون ته دا اختصار وکړو نظر کې غلطیا راځي دا بله مقدمه دا غلطیا نشي لرې کولی طبیعت انساني ومن ثم ترى الآراء متناقضة دې وجې رایو کې تناقض دي چې طبیعت کافي نه ده که نه که طبیعت کافي او په صحیح ترتیب او په غلط ترتیب کې بیا خو به قانون ته ضرورت نه و په طبیعت نه بیا خو به رایو کې تناقض نه و یعنې افکارو کې به تناقض نه و نه به نتیجو کې تناقض و لهذا فقطي نو دا ترتیب چې ده دا نه ده طبیعي یعنې طبیعت انساني نشي ټیک کوای ویله بیا به ترتیباتو کې تناقض نه و دا ترتیب خپله نه ده صحیح خپله فی نفسي نه ده صحیح هر ترتیب ویله لما ترى الآراء متناقضة بیا به رایو کې تناقض نه و که نه افکارو کې الان کې افکارو کې تناقض ده بیا خو ټول ټیک و نو حاجت پیښه الى قانون ته یہاں سے مانو کہ بچوالا ہے کوئی عنه فی الفکر غلطیانه په فکر په تعریف او په دلیل کې یو داسې قانون په کار شو چې تا غلطیانه وکړي فی الفکر په تعریف او په دلیل کې هو المنطق دا منطق اوس ګوره مطلقي قانون ته ضرورت ده په معنا د الاولا والامتناع یو داسې مطلقي کلي قانون په کار ده چې هر څوک جزئیاتو پته موږ نه کوو خو یو قانون کلي په کار ده چې دا سره تا تعریفات ټکي او دلایل چې غلط نه یو قانوني کلي ته ضرورت ده چې هر څوک په معنا د الاولا والامتناع یعنې اذا وجد فوجد که مطلقي یو قانوني چې تا تعریف دلیل ټیک کوي فوجد که مطلقي یو قانوني فوجد یا تا تعریف دلیل ټیکی که مطلقي قانون نه یو به یو نه فامتنع بیا به تا تعریف دلیل غلط دی بیا به نه صحیح نو مطلقي قانون ته ضرورت راغلی
چې تعریف دلیل ټیک وي په معنا د لولا ولمتنا که مطلق قانوني چاري وي خو چې تا تعریف دلیل ټیک کوي فوجه ده جب قانون بس هغه صحیح وي ناظر به ټیک بیا غلطیا به پکې نه وإلا فهمتنا که مطلق قانون نه چې تا ترتیبات ټیک وي فهمتنا که به ترتیب نه وي صحیح نو مطلق قانون ته ضرورت ده په معنا د اذا وجد فض وجد ولولاه لم تنا که وجود یې بیا به وجود د صحت دی په ترتیباتو کې که نه وي مطلق قانون بیا به مطلق ترتیب نه وي صحیح غلط پي منطق ته ضرورت ده په معنا د اذا وجد فوجد منطق د مطلق قانون یو فرد ده قاعده دا ده چې کلي ته ضرورت په معنا د لولاه لم تنا بیا به فرد ته ضرورت په معنا د اذا وجد فوجد فرد د مطلقي قانون یو منطق هم ده دا هم یو قانون یو فرد ده نو د منطق ته ضرورت ته په معنا د اذا وجد فوجد څه معنا اذا وجد المنطق فوجد الاصلاح که منطقي یا به ته ټیک یې په تعریف او په دلیل کې خو داسې نه دی چې که منطق نه وي بیا به ته صحیح نه یې په تعریف او په دلیل کې کیدای شي صحیح یې ځکه چې د مطلقي قانون د بل فرد دی که نه هغه سره به ته تعریف او دلیل ټیک کې نو منطق ته ضرورت په معنا د اذا وجد فوجد شو ځکه منطق دا د مطلق قانون یوه جزي ده جزي کې کلي پرته وي نو که منطقي نو تا ترتیب به صحیح ځکه مطلق قانون سره ترتیب صحیح کېدای جزي کې کلي پرته وي نو دا منطق یو قانون ده دې کې به مطلق قانون وي چې هغه سره تعریف او دلیل ټیک کېږي نو که منطقي نو تا تعریف او دلیل به صحیح خو داسې نه ده چې منطق نه وي بیا به تا تعریف او دلیل نه وي صحیح ولې کېدای شي چې مطلق قانون دی یو بل فرد څخه پیدا شي هغه د تعریف او دلیل ټیک کوي که خو منطق سره ټیک کېدای شي اذا وجد فوجد خو فهمتنا نشته جایز ده چې منطق قانون پر دی یو بل فرد دی سوا د منطق نه هغې سره د تعریف او دلیل ټیک کې اگر که تر ننه لا راغلی ده نه تر ننه بل قانون نه ده راغلی چې هغه تعریف او دلیل ټیک کوي پاسې عقلي طور سره داسې ده چې مطلقي قانون ته ضرورت ده په معنا د لولا ولم تنع او منطق ته ضرورت ده په معنا د اذا وجد فوجد ځکه منطق یا مطلقي قانون شته چې منطقي به تعریفات ټیک دلایل اصلاح به وي خو داسې نه ده چې منطق نه وي بیا د اصلاح نه وي ځکه مطلقي قانون پر یو بل فرد وي که نه هغه زمن کې مطلقي قانون دی وي هغې سره د تعریف او دلیل ټیک دی اگر که لا تر ننه نه ده راغلی بل فرد دغه یو منطق ته چې تر ننه نه راغلی توني والې درجې کې خو خود نشي راتلی وروسته خود نه راځي چې تر ننه داسې یو قانون نه راغلی سوا د منطق نه چې تعریف او دلیل ټیک دي لہذا منطق په واقع کې لولاه لم تنع ده اگر که دا مفهوم په اعتبار خو اذا وجد فوجد ده خو چې نظر خارج ته وکړي نو بل قانون خو لا راغلی نه ده په دغه منطق ته لہذا منطق لولاه لم تنع شو یعنی که منطق وي دا به تعریف دلیل ټیک وي که نه وي فهمتنا دا به تعریف دلیل غلط والمنطق دا تعریف شو غرض یې معلوم شو که نه غرض یې څه ده نسبت الذهن یعنې خطا فی الفکر چې تا ذهن بچي غلطیا نه په تعریف او په دلیل کې وموضوعه اوس یې موضوع ته بیانوي وموضوع المعلوم التصوري والتصدیقي ځکه چې تعریف ته فن وکړې اوس خو تمیز پکار ده نو موضوع بیانوي موضوع سره تمیز راځي وموضوع منظور منطق المعلوم التصوري والتصدیقي معقولات دي معقولات جنس معقول فصل معقول کلی معقول خاصه معقول نوع معقول تعریف معقول التصوري دا معقولات متعلق بالتصور دي جنس فصل خاصه دا متصورات دي معلوم یعنی متصورات دي دا من حیثیه کې پراته دي تعلق تصور ده ورسره ځکه ورته معلوم تصوري وایي دا جنس فصل کلی دي دا موضوع د منطق چې دا المعلوم التصوري معقولات دي هغه معقولات چې من حیثیه د عقل کې دي التصوري چې تصور ورسره تعلق لري چې جنس فصل ده دغه جنس فصل ته تعریف دلیل جوړه کړه
والتصدیقی او معلومات تصدیقی چې قضایا دي، قیاس ته، استقرا، تمثیل، دا معلومې تصدیقي دي. یعنې دا داسې معلومات دي من حیثیت کې د قیاس صغرا کبرا. التصدیقي چې دې سره تصدیق متعلق ده په قیام کې. نو موضوع د منطق معلومات تصوریات تصدیقي دي، یعنې معقولات دي. معقولات کله متعلق بالتصوري چې مفردات دي لکه جنس فصل الی اخره. کله معلومات دي دا متعلق بالتصدیقي کقضایا دي، قیاساتي، استقراءاتي، تمثیلاتي، دا من حیثیه کې متعلق بالتصدیق، تصدیق په قیام کې. ځکه دا تعریفات ته دلایل خو د من حیثیه نه جوړېږي، جنس فصل نه جوړېږي، من حیثیه نه. داسې دلیل چې ته بیا په صغرا کبرا خو من حیثیه کې پراته دي. قیام ته خو بیا صغرا کبرا نه وایي، هلته خو علم علی الصغرا وایي، علم علی الجنس، علم علی الفصل، قیام. تعریف دلیل خو علم نه ده کنه، هغه دا معلومات دي، جنس ده، فصل ده، فصل ده، زیان ده، قضیه ده، عکس ده، قضیه ده، قیاس ده، استقرار، تمثیل، دا خو ټول من حیثیه کې دي. قیام نه جوړېږي تعریفات. قیام کې خو علمي په جنس، علمي په فصل، علمي په قضیه، علمي په قیاس، علمي په استقرار، علمي په تمثیل، دا نه خو نه جوړېږي تعریفات دلایل. علم نه، علم خو بسیط ده. قیاس استقرار تمثیل تعریفونه من حیثیه نه جوړېږي. ځکه نه معلوم ټکی وکړه، من حیثیه ته وویله. موضوع د منطق المعلومات التصوریه، معلومات کې په من حیثیه کې چې متعلق بالتصور والتصدیقي، معلومات کې په من حیثیه کې چې متعلق بالتصدیقي، من حيث انه يوصل الى مطلوب تصوري فيسمى معرفا. ودغه معلومات څه دي؟ تصوري. دا معلومات تصوري په دغه صفت سره نه دي چې هسې معلومات تصوري. هسې معلومات تصوري خو دا ټوله دنیا ده، اسمان ده، ځمکه ده، ته یې، زه یم، دا ټول موږ عقل ته راځو که نه، ټول من حیثیه کې پراته دي. مطلق معلومې تصوري چې من حیثیه کې وي یا تصور تعریف کې ورسره، دا نه ده موضوع منطق. پس دا چې دې نه تعریف جوړ کړې، چې تعریف ته نه جوړېږي، جنس، فصل، خاصار، زیام الی اخره. ځکه یې ویله چې مطلق معلومې تصوري نه ده منطق، موضوع د منطق. انه مطلق معلومې تصدیقي موضوع د منطق ده. من حیث په دغه صفت سره چې واخلې، انه یوصل الی مطلوب تصوري، چې دا تا ورسې، تا ذهن ورسې، چې دا مطلوب تصوري، مقصد د تصوري ته، چې تصور د مجهول ده. فیسمى معرفا، چې دغه معلومات تصوریه ته تعریف وایي. تعریف هم ده، اجزا د تعریف هم دي، جنس ده، فصل ده، ټول ده، کل، دې ته معرف وایي. او تصدیقي یا من حیث یا دا معلومات ورسې ته الى مجهول تصدیقي، مجهول تصدیقي ته، یعنې تصدیق ته په مجهول مسئلې دې ته تا ورسې. دا تصدیقات، دا معلومات تصدیقي چې تا ورسې تصدیق ته په مجهول. هسې معلومات تصدیقي خو ډېر دي، دا ټول دنیا قضیو نه ډکه ده، دا ټول معلومې تصدیقي دي. دا نه ده منطق، دا نه ده موضوع د منطق. په دغه صفت چې واخلې چې تا ته تصدیق په نتیجې درکړي، داسې معلومات تصدیقي، داسې قضایا، دا موضوع د منطق ده. او تصدیقي یا دا تا ورسې مجهول تصدیقي ته په نتیجې، فیسمى حجتا، دې ته حجت وایي. دا متن شو. وګوره ورته في المنطق القسم الاول في المنطق. اوس اعتراض ده، که دا ظرف غلط ده، ته خو وایي چې ظرف مجازي ده، في المنطق ظرف ده، قسم اول مظروف ده. خو قسم اول خو مسایل منطقي او کده، نو قسم اول خو منطق ده، في المنطق ظرف ده، نو دا خو لازم چې ظرفیت ته شل نفي. چې ته وایي قسم اول په منطق کې ده، ته خو ظرف مجازي وایي که نه، یعنې ظرفیت یې عام لپاره دی. دا منطق عام ده، دا خو هر چېرته وي. قسم اول خو د دې کتاب حصه ده، دا خاص ده. خو قسم اول خو مسایل منطقي دي، او منطق خو منطق ده، نو لازم چې ظرفیت ته شل نفي والطالبات في المنطق. فهم كده؟ ليس القسم الاول، هذا القسم الاول الى المسائل المنطقيه، مگر مسائل منطقي دي. وما توجيه الظرفيات، څه د صحیح وجه د ظرف والي، دلته خو صحیح وجه نه جوړېږي، ځکه ظرفیت ته شل نفي راځي. قلت
ها القسم الأول لما علم ضمنا في قولي في تحرير المنطق والكلام أن الكتاب على قسمين حديث ده وایي دفع دې سوال کوي چې لکه ته وایې القسم الاول في المنطق الاسلامي تعریفي په داخله القسم الاول معرفه یې ګرځي معرفه خو شاید سره پسه ګرځي چې مخکې خو معهودي که نه چې مخکې خو معلومي بیا پس ته القسم الاول کې الاسلام معرفه وایي الاسلامي تعریفي الاسلامي عهدي وایي یو القسم اول معهودي چې مخکې خو معلومي اوس مخکې موږ ته معلوم ده او که نه که مخکې معلومي بیا خو القسم الاول کې الاسلامي تعریفي ټیک دی خو که مخکې موږ ته نه معلوم بیا خو القسم الاول کې الاسلامي تعریفي غلط دی ځکه مخکې خو نه ده معهود قسم اول خو مخکې نه ده معهود معلوم چې تا الاسلامي عهدي په داخل کې هغې ته اشاره وکړي بیا وایي چې دا که نه الاسلامي تعریفي دي او مخکې دا دوه قسمه معلوم شوي دي څنګه معلوم شوي دي وایي داسې معلوم شوي دي چې هلته دوی ویله که نه خطبه کې في تحریر المنطق والکلام فهذا غایة تهذیب الکلام دا تهذیب کتاب ده چا کې ده في تحریر المنطق والکلام په صاف بیانولو د منطق کلام کې ده نو هلته پته ولګېده چې دا تهذیب کتاب چې ده دې کې دوه حصې دي یو منطق یو کلام نو دا دوه قسمه مخکې معلوم شو اجمالا چې دا کتاب دوه حصې ده في المنطق والکلام منطق کې دا کلام کې ده دوه حصې د کتاب معلومې شوې چې کله مخکې دا دوه حصې معلومې شوې چې منطق کلام فصح ایراد الالف واللام اوس القسم الاول کې الف لام عهدي ټیک دي معهود هغه مخکینی منطق ته چې په اجمالا تقسیم کې ما ویلی چې ما ویلی چې کتاب دوه قسمه ده یو منطق یو کلام دا القسم الاول کې الف لام عهدي دي معهود په دې سره هغه منطق ته چې مخکې خطبه کې ما ویلی و چې دا یو قسم ده د کتاب داسې علم کلام مې ویلی و چې دا هم یو قسم ده د کتاب او یو قسم اول ده بل په قسم ثاني ده چونکې منطق مخکې معلوم شوی قسم اول مخکې معلوم شوی منطق دارنګې علم کلام هم مخکې معلوم شوی نو القسم الاول کې الف لام عهدي ټیک شو معهود هغه منطق ته چې په خطبه کې مخکې ذکر و ځکه یې ویله لما علم ضمنا هر کله چې دا خبره معلومه وه ضمنا خطبه کې ضمنا څه معنا ضمنا دا معنا داسې تصریح خو یې نه وکړې کأن کتابي علی قسمین المنطق والکلام تصریح خو یې نه وکړې خو ضمن د عبارت کې دا معلومېدله چې دوه قسمه د کتاب ځکه داسې ویلي وو چې فهذا غایة تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام دا ما کتاب چې ده دا په تحریر المنطق او کلام دواړو کې ده نو ضمنا معلومه شوه چې کتاب کې دوه حصې دي چې دوه حصې شوې نو قسم منطق هم معلوم شي چې دا یو قسم ده کلام هم معلوم شي چې دا یو قسم ده په دې وایي چې منطق اول قسم څه ته بیانوم کلام دوم قسم ځکه وایي لما علم ضمنا کله چې ضمنا معلوم وه چې قولي په دې قول کې چې في تحریر المنطق والکلام چې هذا غایة تهذیب الکلام دا انتهایی صاف کلام ده په تحریر المنطق والکلام کې په صاف منطق کلام کې ان کتابه ضمنا دې نه څه معلومه وه چې في تحریر المنطق والکلام نه دا خبره ان کتاب والا قسمین چې کتاب دوه قسمه ده لم يحتاج الى التصریح یا لم يحتاج الى التصریح محتاج نشم ماتین تصریح ته په دې خبرې باندې چې داسې ووایي چې ان الکتاب على قسمین في المنطق والكلام القسم الاول في المنطق تصریح ته ضرورت نه ده چې دا مخکې تصریح وکړي چې کتاب دوه قسمه ده ځکه چې ضمنا معلومه وه که نه چې کتاب دوه قسمه ده نشم محتاج ماتین الى التصریح صاف چې ووایي چې کتاب دوه قسمه ده بیا دا په دې تقسیم باندې فصح تعریف القسم الاول چې کله مخکې اقسام معلوم شو منطق کلام نو اوس الف لام تعریفي په منطق باندې داخلول ټیک دي معهود یا مخکې منطق ته چې مخکې ذکر و فصح صحیح شو تعریف د قسم اول بلا میلاد لکونی معهودا ضمنا ځکه چې دا مخکې معلوم و ضمنا په ضمن د عبارت کې چې قولي په دې قول ضمن کې د تحریر المنطق والکلام وهذا بخلاف المقدمه فإن لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة فإذا نكر وقال مقدم دفع دې سوال کې چې دا مقدمه به دې المقدمه ویله کنه
اته وای مقدمه النکره وای دا ولې ویل المقدمه دا وای دا خو معرفه ځکه نه وای چې مقدمه خو مخکې خطبې کنه ده معلومه شوې چې زه دلته بیا المقدمه وایم الف لام یا هدي وایم اما هغه مقدمه چې مخکې ذکر وای مخکې مقدمه خطبه کې نه ده ذکر شوې ځکه المقدمه نه وایم الف لام یا هدي نه په داخله وهذا بخلاف المقدمه لا بخلاف المقدمه ده فانه لم يلام وجودها ذكر دي وجود نو معلوم سابقا مخي فلم تكن معولة فدا مخي نو معلومه فلذا نكر دي وجه مسلم نكر راودا وقال مقدمه في المنطق واستطراد ده سلام اسم اول كتاب هم منطقي مسالې دي منطق ته ظرف ده منطق ته نو لازم چې ظرفیت تشال نفسي وبالتالي باطل ظرفیت تشال نفسي خو باطل ده ولې ځکه مظروف خو ظرف نه جدا کېدای شي اشیا خو ځان نه جدا کېږي فإن ليس القسم الأول هذا القسم الأول إلا المسائل المنطقية مگر مسائل منطقية فما توجيه الظرفية شذا الصحيح وجد الظرف قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني ده وایي چې داسې توجیه تکو چې قسم اول دا خو د کتاب حصه ده قسم اول خو حصة الکتاب ده کتاب الفاظو ته وایي چې په معنی دلالت کوي معنو ته وایي چې په الفاظو تعبیر دواړو ته وایي نو قسم اول به الفاظ واخله چې په معنو دلالت کوي منطق خو علم ده منطق خو علم ده علم هم مسلو ته وایي یا تصدیقاتو ته وایي یا ملکې ته وایي نو منطق نه به مسلې واخله چې صرف معنی دي دا مسلې معنی یې کړي ورنه منطق خو علم د علم مسلو ته وایي خو مسلې معنی ته وایي معنی من حیثیه کې من حیثیه کې مسله یې بس دا معنی ده په معنی دې معنی شروع من اللفظ نو معنی یې دا شوه القسم الاول فی المنطق دا الفاظ دی قسم اول چې په معنو دلالت کوي یا معنی دی قسم اول یا دواړه دا معنی یې فی المنطق په مسائل منطقیو کې دي ظرفیت تشال نفسي نه راغلی قسم اول نه به الفاظ داله واخلې د کتاب یا معنی مدلوله یا دواړه نو دا معنی قسم اول الفاظ چې دال دي په معنی یا معنا چې الفاظ تعبیر ده یا دواړه فی المنطق دا په مسائل منطقیو کې دي په ظرفیت تشال نفسي نه راغلی فيكون المعنى معنى بداية أن هذه الألفاظ يوشك الواقص هذه الألفاظ الألفاظ دي قسم أول في بيان هذه المعاني لا في بيان ذو معنو كده ويحتمل وجوه أخرى نور احتمالات لدي والتفصيل وش التفصيل تتكي حاصل دادا نور احتمالات څنګه لري ادا کنه چې قسم اول الفاظ کې دا خو دو ویل اکم هغه منطق معنی کې یعنی مسائل دی معنی کې نو دا ونه الفاظ دی قسم اول په معنو منطقیو کې دي یوا یا معنی دی قسم اول چې الفاظ تعبیر کې فل منطق دا په معنو دی منطق کې یا دواړه الفاظ معنی دواړه دی قسم اول چې واغلي فل منطق دا په معنو دی منطق کې دي چې مسائل منطق کې دي ظرفیت تشال نفسي نشته په یو کنه ويحتمل وجوه اخرى نور احتمال لري لکه ما تقول والتفصيل وش دا وایي چې یو احتمالات عقلي دي پنځه دېرش دي څنګه ځکه دا القسم الاول في المنطق قسم اول خو کتاب حصه ده کنه کتاب حصه الکتاب کې احتمالات عقلي ودي کم الفاظ معنی نقوش الفاظ معنی نقوش یو دا وحدي الفاظ معنی الفاظ نقوش معنی نقوش درې ثنائي ایو ثلاثي الفاظ معنی نقوش درې واړه جواب دا وشو په قسم اول کې منطق علم مدون ده ان تصنیف ده علم مدون مسلو ته وایي بعضو مسلو ته خو معتدبی ده چې د فن غرض تناسبي غایه کل مسلو ته وایي دوا تصدیقات ته وایي معتدبی چې فن غرض تناسبي کل تصدیقات ته وایي څلور ایوه ملکات پینځه نو قسم اول کتابی سوا کتاب کې وایي احتمالات عقلي منطق علم مدون کې پنځه احتمالات عقلي
نو په پنځو کې ضبط کړه 15 خلاصه ده 15 احتمالات دي پکې خو داسې احتمالات عقلي دي واقع کې داسې ده چې قسم اول چې کتابي سره دلته نقوش نشته لا مفردة ولا مرکبة قسم اول چې کتابي سره دلته نقشونه مقصونه نشته ولې ځکه نقش خو ښایست ته وایي چې کتابت ښایسته وي لاندې نقشه نو نقشه ته خو منطق نه وایي نه نحو ورته وایي نه صرف ورته وایي نقشه خو په علم الخط کې وي په قسم اول کې د نقشې احتمال نشته نه یو واضح یو نه نورو سره درې دا الفاظ نقش معنا نقش الفاظ معنا نقش درې واړه دا درې صرف نقش دا څلور احتمالات ساقط من البین دا مین نه پرېوتې دي ځکه نقش دلته شته نه بیا لہذا احتمالات واقعي درې پاته کم کم چې منطق کتاب قسم اول صرف الفاظ په معنی درته صرف معنا چې الفاظ تعبیري دواړه دا منطق کېدای شي منطق واصل کې معنی دي په ذهن من حیثیت کې او الفاظ خو به وایي ورسره کنه الفاظ تعبیر ده نو دا څه وایي معنی چې الفاظ تعبیري الفاظ چې په معنو دلالت کوي دواړه درې منطق علم مدون ده عقلي احتمالات خو 15 دي پکې ملکات کل تحقیقات بعض تحقیقات کل مسائل بعض مسائل خو واقع کې درې دي کم کې واقع کې درې بعض مسائل معتدبی دا کل مسائل نه منطق بعض مسائل معتدبی ځکه دلته کتاب خو ټول منطق خو نه ذکر کېږي کل مسائل خو بعض مسائل معتدبی چې غایت یې ناصري ده یا بعض تحقیقات معتدبی ټول خو نه ذکر کېدای یا ملکه او تحقیقات ناصري کې معتدبی ده دا درې په منطق کې شو درې په قسم اول کې شو درې په دریو کې ضرب نه دا نه احتمالات واقعي دي دا 15 احتمالات عقلي وو ځکه وایي والتفصيل دا ده ان القسم الاول عبارة قسم اول عبارت دي کتابي ساده او کتاب الکسب کیا کتاب کې وایي احتمالات ان احد المعاني سبع یو د معنی وونه اما الالفاظ او المعاني او النقوش یو او المركب من الاثنين شپږ او الثلاثه والمنطق عبارة ومنطق عبارة عن احد المعاني الخمسه یو د پنځو معنونه اما الملكه یا ملکه ده یو او العلم بجميع المسائل تصدیق په ټولو مسایلو دوا او بالقدر المعتدبي یا تصدیق په قدر المعتدبي دي مسایلو چې غلط څه نه ده الذي يحصل به الاسمت هغه معتدبي چې حاصلېږي په دې سره اسمت نه غلطیانه یعنی غرض او نفس المسائل یا نفس مسائل جميعا طول او نفس القدر المعتدبي یا نفس مسائل هغه مقدار کې معتدبي چې غرض د فنا څه ده فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبع 35 احتمالات حاصلېږي د ضرب د پنځونه په اوو کې 15 احتمالات يقدر في بعض البيان وفي بعض التخفيف وفي بعض الحصول حيث ما وجده لفظ السليم مناسبة دا 15 احتمالات دي عقلي انه احتمالات دي واقعي بعضو کې حصول ټکی پټوه بعضو کې بیان ټکی پټوه بعضو کې تحصیل ټکی دا ټکي به مقدره بیان تحصیل حصول څنګه اوس داسې چې اوس قسم اول الفاظ ډالۍ قسم اول الفاظ ډالۍ او منطق واخلې معنی او مسائل دا معنی قسم اول په بیان د مسایل منطقي او کده ان الفاظ په بیان د مسایل منطقي او کده په الفاظ بیانې کنه مسایل منطقي بیان به مقدر کې تاسو قسم اول مثلا معنی کې او منطق مسئله کې نو معنی د قسم اول چې الفاظ تعبیري فی المنطق دا په منطق کې ده یعنی په حصول د مسایل منطقي او کده دا معنی چې وي هم مثلا منطقي ورسره اصیله شي بنا حیثیت کې کنه یا قسم اول الفاظ معنی دواړه چې واخلي فی المنطق دا په تحصیل د مسایل منطقي او کده دا څه په سوچ پکې حيث ما وجد لكم السليم مناسبة بس خلي تصديقات تو